الرحمن الرحیم وحل لكم حلال کړی شو ستاسو د پاره لیلة الصیام پشپه د روژه کې الرفث کوروالی الی نسائکم د خپلو ښځو سره هن لباس لکم هغوی ستاسو د پاره پرده ده وانتم لباس لهن او تاسو د هغوی د پاره پرده یې علم الله خبر دی الله تعالی انکم کنتم چې بشکه وای تاسو تختانون چې خیانت مو کولو انفسکم د خپلو ځانونو سره فتاب علیکم نو توبه قبول کړه الله تعالی ستاسو وعفا عنکم او معافي وکړه تاسو ته فالآن نو اوس باشروهن کوروالی کوي د هغوی سره وابتغوا او غواړئ ما كتب الله سچ لیکلی دی الله تعالی لکم ستاسو د پاره وکلو او خورئ واشربو او سکئ حتی یتبین تر دې پورې چې ظاهره شي لکم الخیط الابیض ستاسو د پاره سپینه کرخه من الخیط الاسود د تورې کرخې نه من الفجر د سحر نه ثم اتم الصیام بیا پوره کوي روژه الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو کورواله مکوئ د هغوی سره وانتم عاکفون چې کله تاسو معتکفین وئ فی المساجد په جماعتونو کې تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي فلا تقربوها نو دې ته مه نږدې کیږئ کذالک همدغه رنګې یبین الله بیانوي الله تعالی آیاته خپل احکام للناس د خلقو د پاره لعلهم یتقون د دې د پاره چې دوی تقوادار شي پرهیزګار شي مخکینی آیت کې الله تبارک وتعالى د روژې په حکم کې یو ترمیم کړو یو تبدیلی کړو په ابتدای اسلام کې د روژې چې کوم حکم وو په هغه کې درې پیری تبدیلیان وشوي درې پیری ترمیم په هغه کې وشو نو په هغه کې چې کوم دویم ترمیم وو هغه پرون ذکر شو ابتدای اسلام کې د روژې حکم داسې وو چې خلکو ته مسلمانانو ته د روژې حکم وشو خو اختیار ورسره وو اختیار دا و چې که څوک روژه نیسي او که څوک فدیه ورکوي دا اختیار و دوی ته نو یو خو د روژې په نیولو کې اختیار و هغه اختیار پرون ختم شو چې روژه کې چې څوک مریض نه وي او څوک مسافر نه وي نو په دې ټولو باندې روژه نیول فرض او لازمي دي دویم حکم په ابتدا د اسلام کې دا و چې د ماښام به دې چې کله روژه ماته کړه د هغې نه پس خوراک سکاک او کوروالی دا تر هغه وخته پورې جایز و چې څو پورې ته اوده شوی نه وي چې کله به اوده شوې دې نه پس به چې راویښ شوې نو خوراک سکاک دا هر شی په تا باندې ممنوع شول نو د دې وجې نه ډېر صحابه په تکلیف کې مبتلا شول په تکلیف کې داسې مبتلا شول لکه یو انصاري صحابي و هغې د ورځې مزدوري به یې وکړله ښه به ستړی و ماښام به چې راغلو نو د روژه ماتي په وخت کې به د دوی په کور کې د خوراک څه درک نه لګېدو نو بیبي به یې ورته وویل چې زه درته د خوراک او سکاک انتظام کوم ته لږ انتظار وکړه نو هغه به انتظار کولو په دې کې به هغه د ستړې د وجې نه اوده شولو چې کله به بیا راویښ شو نو بیا به ورته حکم د روژې متوجه و او روژه به یې وه بیا به یې خوراک او سکاک نه شول کولی اگر که فورا راویښ شول خو هغه حکم به متوجه شو نو دوه درې ورځې داسې وشول نو درېیمه ورځ باندې هغې باندې د ورځې د لوږې او تندې د وجې نه بېهوشي راغله ځکه چې نه به یې د ماښام خوراک کولو نه به یې پېشمني کې خوراک کولو نو د دې وجې نه په هغې باندې بېهوشي راغله دغه رنګې نور صحابه کرام په مختلفو تکالیفو کې د هغې د وجې نه مبتلا شول نو په هغه دویم حکم کې چې د شپې د خوراک پابندي وه د راپاسېدو نه پس د ویښېدو نه پس د هغې حکم بدل شو په هغې کې ترمیم راغلو او د روژې په شپه کې خوراک سکاک او کوروالی دا جایز شول نو هغه جایزوالی او د هغې د جواز حکم او هغه ترمیم الله تبارک وتعالی په دې آیت کې ذکر کړلو چې ستاسو د پاره د روژې په شپه کې کوروالی خوراک سکاک دا هر څه جایز دي مخکینی او سابقه او ابتدایي چې کوم حکم و هغه بدل شولو بیا ورپسې الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو د خپلو ښځو د پاره لباس یې او ستاسو ښځې ستاسو د پاره لباس دي
لکه څرنګه چې په لباس کې د یو انسان حیا ساتلی وي، د هغې پرده ساتلی وي، د هغې راز ساتلی وي او په هغې سره انسان ته معزز کتلی شي، عزتمند لیدلی شي، نو دغه رنګې سړی د خپلې ښځې دپاره او ښځه د خپل خاوند دپاره دا لباس دی، پرده ده او په دې کې د انسان عزت ساتلی شوي وي، پرده یې ساتلی شوي وي. لکه څرنګه چې د لباس سړی خیال ساتي، په هغې باندې داغ نه پرېږدي، دغه رنګې به ښځه او خاوند د یو بل د عزت خیال ساتي، په دې باندې به داغ نه پرېږدي. نو دې وجې نه الله تبارک وتعالی دواړو ته د یو بل لباس ویلی دي. بیا دې نه پس الله تبارک وتعالی د صبح صادق او صبح کاذب ذکر وکړو. صبح کاذب دې ته ویل کېږي چې کله د سحر ټیم را نږدې شي، تهجد ټیم شي، نو په دې وخت کې داسې په اوږدوالي باندې د مشرق د طرف نه یو سپینه کرښه ښکاره شي او دې نه پس بیا تیاره شي، یعنی سپینه کرښه ورکه شي او تیاره شروع شي، نو دې ته صبح کاذب ویل کېږي. صبح صادق دې ته ویل کېږي چې دې نه پس بیا شرقن او غربن نه شمالن او جنوبن په پلنوالي باندې مشرق طرف ته سپینه کرښه راښکاره شي او دغه سپینه کرښه بیا ورکېږي نه بلکې بار بار زیاتېږي تر دې پورې چې سحر شي، نو دې ته صبح صادق ویل کېږي. نو د دې د روژې ابتدایي حد یې خیلی دی او انتهایی حد یې خیلی دی، یعنی د صبح صادق نه به دغه روژه شروع کېږي چې کله تاسو دغه رڼا ووینئ مشرق طرف ته چې داسې په پلنوالي باندې رڼا راغلله، نو دې نه به روژه شروع شي الی اللیل تر ماښامه پورې، یعنی چې کله غروب آفتاب وشي، لمر ډوب شي، نو دې نه پس بیا د روژې د افطار حکم دی. نو د دې د روژې حدود یې وښیل چې د صبح صادق نه ونیسه تر غروب آفتاب پورې د مینځ کې دا کوم چې ټیم دی دا د صیام د روژې وخت دی، په دې کې خوراک سکاک یا جما کول دا حرام ګرځولی شوي دي. بیا دې نه پس الله تبارک وتعالی یو بل حکم ذکر کوي چې د شپې په وخت کې جما کول په روژه کې دا حلال دي، کوروالی کول دا حلال دي، خو البته یو حکم د هغې نه مستثنا دی، یو حالت د هغې نه مستثنا دی چې کله تاسو په اعتکاف کې ناست وئ، یعنی د الله تبارک وتعالی د نزدېکت په نیتمندۍ په مخصوصو شرایطو سره تاسو په جومات کې کښېنئ، نو په دغه حالت کې بیا کوروالی هم کول ناجایز دي. نو هغه سابقه حکم د روژې چې کوم دی دا د اعتکاف په حالت کې برقرار پاتې شوی دی، یعنی د اعتکاف په حالت کې کوروالی نشي کولی، خوراک او اسکاک کولی شي. دې نه پس الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ، یعنی کراس کول خو یې پرېږده، نږدې مه ورځئ، ځکه چې که نږدې ورغلی نو اندیشه ده چې تاسو به په دې کې مبتلا شئ چې دې حدودو نه به واوړئ. بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې دغه رنګې به تاسو ته تفصیلا په وضاحت سره دغه احکام بیانېږي، د دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ، تقوا اختیار کړئ. ترجمې ته ګورئ. احل لکم حلال کړی شو تاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژې کې الرفث کوروالی الی نسائکم د خپلو ښځو سره هن لباس لکم هغوی ستاسو دپاره پرده ده وانتم لباس لهم او تاسو د هغوی دپاره پرده یئ. علم الله پوهه دی الله تعالی انکم کنتم چې بېشکه تاسو تختانون خیانت به مو کولو انفسکم د خپلو ځانونو سره فتاب علیکم نو ستاسو توبه یې قبوله کړه وعفا عنکم او تاسو ته یې معافي وکړه فالآن نو اوس باشروهن تاسو د هغوی سره جما کوئ وابتغو او غواړئ ما كتب الله سچ لیکلی دی الله تعالی لکم ستاسو د پاره وکلو او خورئ واشربو او سکئ حتی تر دې پورې یتبین چې واضح شي لکم ستاسو د پاره الخیط الابیض
سپینا کرخه من الخيط الاسود د تور کرخینا من الفجر د سحرنا د خیط اصل کې ویل کېږي تار ته سپین تار د تور تار نه خدلته د کرخه مراد ده کومه چې شرقن او غربن پکې کېږي یا شمالن او جنوبن پکې کېږي ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو کورواله مکوئ هغوی سره وانتم عاکفون چې کله تاسو په اعتکاف کې وئ فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي فلا تقربوها نو دیتا منیز دیکی گئی کذالک امدغرنگی یبین اللہ بیانوی اللہ تعالی آیاته خپل احکام للناس د خلقو د پاره لعلهم د دې د پاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق آمین.